محترمو دا مشران ډېر ناشنا متلونه وایي یا دا متل دې ته وایي چې حقیقت کې دا نه تیر شوی اکثرا خو هغه رنګې کېدی شي هغه رنګې واقعه راتلی شي دې نه د عقل خبرې ورته وایي معقوله ورته عربي کې وایي پښتو کې ورته موږ متلونه وایو دا یو سړی دی بوډا دی کونټۍ ورسره د کټ کې ناست دی ځوان ښایسته مزېدار زوی م ورسره ناست ورته وایي بچیا هغه دیوال باندې څه ناست دي وایي پلار دا کارغه دی که نه کارغه دی پلار بیا دې زوی ته ګوتې ورلې وایي بچیا بیا ته همدا تپوس کوي په دغه دیوال څه ناست دي دا زوی ورته په دویم ځل باندې داسې راځیږ شو کارغه دی که نه وګوره یار پلاره کارغه دی دا زوی پلار خو پوه شو امتحان اخلي بیا ورته وایي بچیا ته په دې دیوال وګوره ما ته ویو که نه دا څه ناست دي مړه وایي دماغ دې خراب دي بوډا سړی کونټۍ در سره لاس کې د بل کار دی نشته څه لمپازا دی کارغه دی کارغه څه دي کارغه دی په خبره نه پوهېږي پلار یې وراټه پلار لږ غوندې په ژړا شو بیا ورته بچیا وایي زه ښه په دې پوهېم چې دا کارغه دی لون نه یم پوه یم ستا نه ښه عقل لرم ستا نه هوښیار یم خو هسې بچیا وایي ته ماشوم وې ته ماشوم وې او وایي دغه رنګې په دیوال باندې په دغه ځي کې دا کارغه راغی کېناست ما ته هغه واقعه وایي را یاده تاسو ته زما غېږ کې ما د مینې محبت زړه کې ځای درکړی دی پاک صفا را سره غېږ کې بچیا اوچت مې نیولې تا ما ته ویل چې بابا پلاره دغه څه شی دی په خپله ژبه کې په وړه ژبه کې ماشومان خو ښایسته وړې خبرې کوي وایي ما درته ویل چې بچیا دا کارغه دی وایي تا راته بیا ویل چې پلاره دغه څه شی دی وایي ما درته دویم ځل په خندا ویل چې بچیا دا کارغه دی وایي تا راته دریم ځل ویل چې پلاره شا به که نه دا څه شی دی وایي ما دې د خولې نه چپه واغسته ښکل مې کړه ته مې ښکل کړي او په خندا او په مینه محبت مې ویل او خوشحاله شوم چې زما بچي خو د خیره خبرې یادې کړلې ښکل مې کړي او درته مې ویل چې کارغه دی کارغه وایي ظالمه ما در نه چې اول ځل تپوس وکړو لږ غوسه دویم ځل ډېر غوسه دریم ځل کنځلې ولې بچیا دا ولې تا خو ما ته کنځل وکړله تا خو زه بې عزته کړم د پلارولۍ دا حق دی نو الله جل شانو فرمایي وقل لهما قولا کریما مړه سمې ښایسته خبرې ورسره کوه